پری موبایل رجسټریشن یو څو ورځې مخکې چې کومه افتتاح شو ارزي موبایل رجسټریشن اوس چې تاسو د بهر ملک نه موبایل له ځان سره راوړئ نو هغه به د ځان سره رجسټر کوئ د دې نه مخکې چې به تاسو موبایل راوړو نو هغې به 2 میاشتې چې دی ډایرکټ پې کار کوو اوس به تاسو هغه موبایل چې دی هغه به رجسټر کوئ چې رجسټر یې وکړو نو هلو بس تاسو موبایل چې دی دا به کار کوي نو دا رجسټریشن چې دی دا د مسافرو دپاره دی نو ډېرو کسانو وایي چې په دې باندې ویډیو جوړه کړه چې دا رجسټریشن څنګه کیږي نو په دې ویډیو کې به دغه طریقه زه تاسو ته ښیم چې تاسو به خپل موبایل چې دی هغه به د پی ټي ای نه څنګه رجسټر کوئ خو د هغې لپاره چې دی ویډیو به پوره ګورئ یو لایک شیر کمنټ چې دی ویډیو له به لازم ورکوئ د دې نه مخکې چې کوم موبایل به راتلی د بهر ملک نه نو هغې به 2 میاشتې چې دی کار به کوو هغه 2 میاشتې کار چې به هغې وکړو نو دوباره به هغې موبایل چې دی کار به نه کوو لکه کم مسافر چې به د بهر ملک نه رالل نو 2 میاشتې موبایل به یې کار وکړو بیا چې به دې لاړل مسافر او دوباره به راغلل نو موبایل چې دی هغې به کار نه کوو اوس بس تاسو موبایل چې دی هغه به کار کوي لکه که تاسو رجسټر کو او دا چوټي یو تیر کړه او بیا را روان وخت تاسو دوباره راتلی نو هم بس تاسو موبایل چې دی هغه به کار کوي خو د هغې لپاره به تاسو رجسټر کوئ نو 4 میاشتې بس تاسو موبایل چې دی دا په ملک کې کار کوي که تاسو بهر ملک ته لاړئ او بیا دوباره راغلی او بیا یې رجسټر کوئ نو بیا به هم ستاسو دغه موبایل چې دی دا به 4 میاشتې چې دی دا به کار کوي خو د هغې لپاره به دا تاسو رجسټر کوئ هر 2 میاشتې پس چې دی دا به رجسټر کوئ الان ساعت چې دی 2 میاشتې دی او په روان وخت کې کیدای شي چې دا وخت ولا سیوا کړي نو زه ځم موبایل سکرین ته او په هغې کې راته طریقه ښیم چې تاسو به خپل موبایل چې دی دا به ارزي څنګه رجسټر کوئ خو زه چې کوم لینک کولو هم نو دا لینک چې دی دا په یوټیوب چینل کې چې دی د دې ویډیو په ډسکرپشن کې پروت دی نو په یوټیوب کې به مظلوم یار آفیشل چې دا یو سرچ کو نو زموږ د یوټیوب چینل به راته راشي نو په هغې کې به دا ویډیو کولو کوئ د دې ویډیو په ډسکرپشن کې چې دی دغه لینک په پروت دی نو تاسو به هغه لینک باندې چې څنګه کلیک کوئ نو تاسو ته به دغه ویب سایټ چې دی دا به کولاویږي نو زه موبایل سکرین ته او باقي طریقه هلته کې زده کوم چې موبایل څنګه رجسټر کیږي موبایل سکرین ته راړو څنګه چې تاسو په لینک باندې کلیک کوئ نو تاسو ته به دا مخ کولو شي نو په دې مخ کې تاسو له دا 2 خانې درکړي ایمیل او پاسورډ نو دا هغه کسان لپاره دي چې د کومې اکاونټ راښوئ که ستاسو اکاونټ نه راښه نو تاسو به لاندې دا ساین اپ چې دی دا به ووایې دا به تاسو ته ښکارېږي ساین اپ په دې باندې چې دی په دې باندې به زور وکړئ څنګه زور وکړو نو تاسو به دې مخ ته راشئ په دې کې به لاول خپل اکاونټ چې دی دا به راښکئ نو د دې لپاره به داسې لاندې راشئ دلته کې لاندې به راشئ نو دلته کې چې دی 2 خانې به بیا درکړي نو په اولنۍ کې خو د ځانه لیکلی شوی دی چې ارزي موبایل رجسټریشن اسهی ده خو په دې 2م نمبر کې چې دی په دې کې 2 اپشنونه دي نو په دې کې به یو اپشن چې دی به تاسو نه غږ کوئ تاسو د ملک نه مسافر یې نو اولنۍ له پاسنۍ به ووایئ 2م د هغه کسانو دپاره دی د کومو سره چې د بهر ملک نیشنلټي او د پاکستان شناختی کارت ورسره نه وي نو هغه 2مې نمبر دی اوس تاسو د ځان سره عربۍ راوستو یا بل کس تاسو د ځان سره راوستو د بهر ملک نو د هغه لپاره لاندینی دی نو هغه به لاندینی نښه کوي خو موږ د بهر ملک مسافر یو نو د هغې لپاره چې دی د لپاسنۍ به داسې ووایي چې څنګه دغه لپاسنۍ وویل نو د لپاسنۍ 2 خانې چې دي دا وشوي چې دا وشوي نو لاندې به بیا تاسو ته راغلی ستاسو نوم نو په دې کې به تاسو خپل نوم چې دی هغه به ولیکئ پل نوم ستاسو په شناختی کارت کې چې کوم نوم وي هغه لپاسنۍ کې ولیکئ لاندې بیا چې دی د موبایل نمبر په دې کې به خپل موبایل نمبر چې دی هغه به ولیکئ د 0300 نه شروع کوئ د جمع 92 نه شروع کوئ دغه شانتې د 2 صفرونو او د 92 نه شروع کوئ نو په دې ځای کې به هغه خپل نمبر چې دی هغه ولیکئ که په هره طریقه یې لیکئ خو په دې ځای کې به خپل نمبر ولیکئ دغه شانتې ورپسې پسې ایمیل دی لیکلی ښه صفحه یې ورته لیکلی دی نو ایمیل به دې کې ولیکئ ستاسو چې کوم ایمیل او په دې ځای کې ورکئ بیا یې لاندې لیکلی دی سلیکټ سیټي لاندې لیکلی دی پټاباد هم لیکلی دی نو دا پکې د ځانه نښه شوی دی په اولني سر کې دغه دی نو پټاباد لیکلی تاسو به په دې داسې زور وکړئ نو دلته کې به تاسو ته دا نورې ضلعې چې دي دا به دې کې راشي نو په دې کې به خپله ضلع چې ده او په دې کې نښه کوئ تاسو که ضلع به دې کې نه وه نو ستاسو د خوا چې کوم ښار وي نو هغه به تاسو په دې کې نښه کوئ او په دې ځای کې به یې راولئ چې څنګه یې راوستلو نو لاندې تاسو ته ښکارېږي پوسټل ایډرس دا یې لیکلی دی نو په دې کې به خپل شناختی کارت کومه پته چې ده او په دې خانه کې ولیکئ یا ارزي غونډه کې پته چې ده او په دې کې د خپل کلي چې دی هغه به ولیکئ چې څنګه یې دغه ولیکل نو لاندې به تاسو ته ښکارېږي CNC نایکوپ او بي فارم دا یې ورکړی دی نو د دې نمبر نه غواړي ستاسو د شناختی کارت غواړي ستاسو د نیشنل آیډنټي کارت غواړي او که پارامبي د سره یي د هغې غواړي کم ماشومان نو هغه به دې کې د خپل پارامبي نمبر چې دی هم لیکلی شي لاندې بیا دی د پاسپورټ نمبر
تاسو چې پاسپورت د خپل پاسپورت نمبر چې دی هغه به دې ځای کې ولیکئ چې خپل پاسپورت نمبر یې ولیکو نو لاندې بیا په اخره کې خالي پاسورډ دی په دې دوو خانو کې به یو شانتي پاسورډ لیکئ خو پاسورډ به داسې لیکئ چې په اے بي سی کې به هم لیکئ خو په اے بي سی کې چې لیکئ نو حروف په پکې غټ هم لیکئ او واړه حروف په پکې هم لیکئ چې دا ونه لیکل نو پاسورډ بنالي دغه به ولیکئ بیا پسې ورپسې انسی ولیکئ 1 2 3 چې دی په دې کې ولیکئ بیا پسې ورپسې هغه نښې چې په دې کیبورډ کې هغه نښې به پکې وکئ لکه هغه سټار راځي هیش راځي داسې هغه نور نښې دي سلیش دی داسې قسمه قسم نښې چې دي او به دې کې سره یوه نښه وکئ نو هلو بس تاسو پاسپورټ چې دی دا پاسورډ چې دی دا به اخلي چې څنګه یې دغه ولیکل نو لاندې به تاسو ته ښکارېږي دا شنه پټه او سپین لیکل سبمیټ یې لیکلی دی د دغه ځای نه به یې سبمیټ کوئ چې څنګه یې سبمیټ کړو نو ستاسو اکاونټ چې دی دا به رخ شي په دې کې نو د دې نه به داسې چې دی بیا به شاته دغه شی نو تاسو ته به دا مخ چې دی دا به دوباره کولاو شي دا دوباره کولاو شو نو په دې کې به ایمیل ولیکئ هغه ایمیل به ولیکئ څنګه چې تاسو په دغه اکاونټ کې ورکړو چې تاسو څنګه اکاونټ نه کوو نو په هغه ځای کې به هغه ایمیل ولیکئ او دلته لاندې به پاسورډ ولیکئ نو اوس موږ دلته خپل ایمیل او پاسورډ ورکوو چې څنګه خپل ایمیل او پاسورډ ورکو نو لاندې به تاسو ته ښکارېږي شنه پټه او سپین لیکل لاګین لیکلی دی دا به ځان سره کولاو کوئ دغه شانتې چې څنګه یو دا کولاو کړه نو تاسو ته به ورپسې مخ چې دی دا به کولاو شي نو تاسو ته به دا مخ چې دی دا به کولاو شي نو په دې مخ کې په اولني سر کې ستاسو نوم چې دی هغه به یې لیکلی به دغه شانتې به بیا لاندې راشئ نو دلته کې به تاسو له یو خانه درکړي دا خانه چې ده په دې کې به نښه وکئ په دې ځای کې چې داسې کراس نښه به وکئ څنګه یو کراس نښه وکړه نو لاندې د اپشنونه چې دي دا به تاسو ته شو شي نو موږ چې دی په دې کې به اولنۍ نښه کوو موږ خپل موبایل چې دی هغه عرضي رجسټر کوو نو د اولنۍ شنې لیکلي چې دي دا به نښه کوو دغه شانتې چې څنګه یو دغه نښه کوو نو موږ ته دا مخ چې دی دا کولاو شو نو په دې ځای کې زموږ د شناختي کارت نمبر راغستی دی او لاندې پاکستاني دی لیکلی دی نو په دغه کې نښه شوې ده چې نښه شوې ده نو موږ به لاندې داسې راشو داسې ورو نه لاندې دلته کې زموږ نه غواړي د پاسپورټ نمبر په دې ځای کې به تاسو د خپل پاسپورټ نمبر چې دی هغه به ولیکئ په کمې چې ویزه لګېدلي نوی پاسپورټ چې ستاسو سره کمي نو هغه نمبر چې دی هغه په دې ځای کې ورکئ چې څنګه یو هغه نمبر ورکړو نو لاندې به تاسو ته ښکارېږي په دې کې چې په کم تاریخ تاسو پاکستان ته رادننه شوي هغه تاریخ په اولنۍ خانه کې ورکئ په انګلیش کې ښه صفا صفا لیکلي زه یې ته په پښتو کې ویم اولنۍ خانه چې ده دا شنه دوه مربع نښې چې دي دا دوه خانې ورسره هم په خوا کې دي نو په دې په اولنۍ خانه په لپاسنۍ کې به تاسو چې په کم تاریخ پاکستان ته راغلي د بهر ملک نه نو هغه تاریخ هغه میاشت هغه کال به ولیکئ بیا په لاندنۍ کې به په کومه میاشت کې تاسو دی په کومه ورځ دی په کوم تاریخ هغه به ولیکئ نو هغه خو اکثر پته نه لګي چې په کم تاریخ سړی ځي نو تاسو به عرضي به دې کې چې دی هغه به ولیکئ او دغه شانتې لاندې به بیا تاسو ته لیکلی دی سنګل سیم او ډول سیم نو تاسو چې دی که ستاسو سره موبایل سنګل سیم والی او که ډبل سیم والی نو په دې کې به هغه نښه وکړئ لکه موږ اوس په سنګل سیم کې چې ده په دې کې نښه وکړه دغه شانتې لاندې بیا راغلی دی وایي تاسو خپل موبایل چې دی د شپېته ورځو دپاره رجسټر کوئ نو دغه شانتې شپېته ورځې د دې پوره شوې نو بیا به تاسو دوباره چې دی بیا به یې رجسټر کوئ خو کیدای شي په را روان وخت کې د ورځې سیوا کړي نو تاسو به شپېته ورځې په دې ځای کې چې دی په دې کې به هم دغه شانتې چې دی نښه به وکړئ چې څنګه یو نښه وکړه نو لاندې به بیا تاسو ته ښکارېږي سبمیټ دا سبمیټ به دوباره ووهئ چې څنګه یو دغه سبمیټ والو نو تاسو ته به دا مخ چې دی دا به کولاو شي چې څنګه دا مخ ته کولاو شي نو په دې کې به ستاسو نه آیمي غواړي نو په دې کې به خپل سیم کارت کوم آیمي چې دا هغه به تاسو ورکئ که ستاسو موبایل دوه سیمان والی نو تاسو به د دواړو موبایلو آیمي چې دا هغه به راهلی په اولنۍ کې به هغه خپل آیمي ولیکئ بیا په دویمه خانه کې د خپل موبایل نمبر چې دی دا به ولیکئ په درېیمه خانه کې چې دی تاسو به خپل سیم کارت چې دی به نښه کوئ چې ټیلنار دی جیز دی کم ستاسو سیم کارت نو هغه به دغې کې نښه کوئ دغه شانتې که دوو سیمانو والی نو لاندې به بیا هم تاسو ته دغه اپشنونه چې دي دا به راغلي نو تاسو به بیا دغه شان دوباره چې دي دا هر سره به ولیکئ لاندې به بیا تاسو ته دا کوټنۍ ښکارېږي په دغې کوټنۍ کې چې دی تاسو به نښه وکئ چې نښه یې وکړه او سبمیټ یې وکړو نو ستاسو موبایل چې دی دا به رجسټر شي خو څنګه چې تاسو دا آی ډي رغوئ په اولني سر کې چې ما تاسو ته د آی ډي دا طریقه وښوله نو دا آی ډي چې دی دا څه وخت خالي لکه ګنټه هم اخیستی شي دوه هم اخیستی شي یوې ورځې پورې چې دی دا ټایم اخیستی شي نو د هغې نه وروسته چې دی ستاسو آی ډي چې دا به راکشن د هغې نه وروسته بیا تاسو د خپل رجسټریشن چې دی دا به تاسو کوئ